الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد خپل قرباني یتیمانانو او غریبانو ته سړی ورکړي د دې ثواب نو فقیر او یتیم ته سړی مال ورکړي د دې لپاره چې د قرباني وکړي نو کو چرته مقصود د دې نه داوي چې د صاحب مال له طرف نه قرباني وکړي نو دا توکیل په وضعیه کې دی وکالت نیول وکیل نیول په وضعیه کې او دا بل اتفاق جائز دی او صاحب مال ته الله پاک اجر د وضعیه ورکی د قرباني به ورکی او ثواب به ورکی او کو مقصود د دې نه دای چې فقیر د خپل ځان د طرف نه قرباني وکړي نو د طرف نه به صدقه شي او د فقیر د طرف نه به قرباني شي دته به د صدقې اجر الله پاک ورکړي دارنګه بعضی غربي یورپی ممالکو کې خلک د وضعی پیسې را لیږي دلته بلاد اسلامیو ته د لپاره چې فقیران غریبان په قرباني د غي د طرف نو کی په دې نیت باندې دا بهتره ده ځکه هغه ممالکو کې اکثر فقرا مساکین او مستحقین نه وي کم وي نو دې په دې نیت باندې چې د فقراو ته ورسیږي فقرا یې اخري نو زهیه به موشي او دارنګي فقراو ته چې دا دغه شي نو داغه ثواب به هم ورته حاصل شي واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الله فرمایي تاسو تخپل مخره د قربانونه او غریبانو فقراو باندې مخره او مقصود د زهیه او د قرباني دا دی چې اخلاص وی تقوا وی او الله ته په سره ځان نږدې کی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله رب العزت ته د قربانو د سارو غوخه ویني دانه رسیږي ویني پزمکه باندې تویشي غوخه انسانانو خوري الله ته چې رسیږي تقوا اخلاص للهیت رسیږي کبه وزهیه قربانی چې په اخلاص او للهیت او تقوا باندې بناوي دا الله ته ډیره محبوبه ده والله قبلی ځکه انما يتقبل الله من المتقين الله پاک د متقیان او مخلصین قرباني او عبادت قبلی نو په دې نیت باندې چې سړی د وزهیه د قرباني پیسې فقرا او مساکین تر لیږي چې د هغه صاحب مال له طرف نه دی قرباني وکي چې او فقرا باندې دا تقسیم شي کوم بلادو کې چې حاجتمن خلک ډیر نو په دې نیت باندې بیا بهتره او غوړه ده اگر چې اکثر اهل علم دا وی چې وزیه په خپل لاس باندې کول بهتر دي چې سړی په خپل لاس باندې دا ذبح کی وی کی نو دا بهتر ده لیکن دې طرف ته د فقراو او د مسکینانو یتیمانو حاجاتو ته سړی وګوري ډیر بلاد داسې دي چې هغه کې خلک وس نه لري فقراوي هغه ته په دې نیت راولي کې ان شاء الله دا مبذل دي